بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خالي نو مخکې دا خبره شو چې په نبیانو کې د ټول نه اول نبی حضرت محمد صلی الله او حضرت آدم علیه السلام دی او اخرنی نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. بیا موږ د آدم علیه السلام د نبوت باندې دلایل او د حضور صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې دلایل دا پیش کړل. اوس دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه چې په دې خبره باندې یقین لرل ضروری دي چې دا پیغمبر علیه السلام د الله تعالی رسول دی، نو دغه شان چې په دې خبره باندې هم ایمان او یقین لرل ضروری دي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخري نبی دی او دغه وروسته بل نبی دنیا ته راتلو ولا نشته دی. همدغه خبره الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین، چې دا پیغمبر علیه السلام د نبیانو هغه ختمون کړي. ځکه چې په خاصه معنی کې به الله تعالی پیغمبران نه لګل، نه به د یو خاص خلکو لپاره را لګل، د یو خاص علاقې لپاره به را لګل او د یو خاص مدیر لپاره به را لګل، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت د ټولو خلکو لپاره دی، د انسانانو او پیریانانو د ټولو خلکو لپاره دی، او د ټولو خلکو لپاره، د ټولو دنیا ولا د خلکو لپاره دی. چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې زماره نبوت په ټول خلکو باندې عام شوی دی. الله تعالی ورته پیغمبر کوم وي وما ارسلناک الا کافتا للناس، موږ ته نه را لګره، موږ پورا د قیامت پورې د څومره کلو چې دی ټول د موږ را لګره. د پیغمبر علیه السلام نو ورستو چې د هر ایسو قوم د نبوت دعوه کوي نو هغه کافر دی. نبی سلام فرمایي سيكون بعد 30 كلهم مدعين انه نبي، تمام اوس به دیش کسان برازي اوب نبوت دعوه کوي او تمام اوس نبی دنیا ته راتلو والا نشته په هیڅ یو حالات کې نشته. یعنی دا قضیه نه و چې کله و چې یاره زه ذلی پیغمبر یم، کله زه بروزی یم، کله سوې ولکه هیڅ حالت کې هیڅ پیغمبر نه چرته که څوک د نبوت دعوه کوي هم کافر دی، او که څوک ورته چې الګ ته نبی ته پر خپل نبی نبوت باندې ماته معجزه پیش کړه، ماته به دلیل پیش کړه، دی وسرم کافر دی. لکه پوه شو بنه باندې. او حضرت عیسی علیه السلام با اب راځي دنیا ته او هغه په حیثیت امتی باندې برازي، په حیثیت پیغمبر باندې بنا راځي. هر نبی چې نن الله تعالی ته سوال کړی چې الله ما دا امت مال راګي، وای چې دا امت خدا ته نه ملایوي، غاته عیسی علیه السلام دعا الله تعالی ته دا قبول کړی دا. و حضرت عیسی علیه السلام او بیا دنیا ته برازي، او حضرت عیسی علیه السلام با چې راشي نمازګر ټیم به یو حضرت امام مهدی دا به او هغه باندې ته مخکېږي او ورته وی چې ته مانځه ته مخکشه. حضرت عیسی علیه السلام ورته وی چې نه دا امت د امامت ډېر چت حقدار دی او دی بوله کې امام مهدی به مخکېږي. دا خبره د دلایل نه ثابته ده او دا دغه وی دا مصنفو چې دا امام حضرت عیسی علیه السلام به امامت کوي، دغه حضرت عیسی علیه السلام افضل ده، خدا خبره صحیح نه ده. وګوره دغه پورې بیا مخکې واذا ثبتت نبوته کله چې ثابت شو نبوت پیغمبر علی السلام وقد دل کلامه بل سره دلالت کړو کلام دا پیغمبر سلام کلام په دې باندې دلالت کوي. د پیغمبر علی السلام کلام په دې باندې دلالت کوي چې د اخري نبی دی. وکلام الله المنزل علیه، اگر پیغمبر علی السلام کلام څنګه په دې دلالت کوي؟ پیغمبر سلام وی زمام مثال د نور امتیان د سنې لګي او خپل اون د دیوالی او بایګي دیوی خخت امریکای چې دا به باقی وي او ز خخت له وجه دا غټول دیږي چې دا بدمور اخکاری او زمام مثال د خخت دی چې خخت اخرنه خخت الله پاک زمام په ذریعہ سره لګول بل دا چې اوسې الله انسان پیدا کین هغه ورو تر رسي کم چې د ټول نه بهتر یا په اخره کې راولي. نو پیغمبر علیه السلام په اخره کې راغلی. وکلام الله او کلام د الله المنزل علیه چې نازل کړی شوی دی پیغمبر سلام باندې هم دلالت کوي بری باندې علی انه خاتم النبیین، چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی. او دغه آیت باندې ما کان محمد ابا حلیم وانه مبعوث الى كافه للناس، او بشکره پیغمبر علی السلام را لګل شوی ټول خلکو ته، بل الى الجن والانس، بلکې پیریانانو انسانانو ته ثابت شو انه اخر الانبیاء، چې دا پیغمبر سلام اخري نبی دی. وان نبوته لا تختص بالعرب، او دغه نبوت خاص نه د عرب سره، کما زعم بعض النصارى، لکه بعض نصارا چې نه دا کوي. نصارا وای چې لکه دا پیغمبر چې نه دا صرف دغه درغله عربیان درغله، دغه د عربیان چې د امیین هم پړو او موږ والی کتاب نه مخکې موږ ته نه راغله، دا خبره وی غلطه ده. لکه پوه شو مې نه
خاجي فإن قيل کجرته ویل شي چې ته چې پیغمبر سلام د رسول بل نبی دنیا ته راتو ولا نشته ده نو په اعتراض کې کوي شي فقد ورد في الحديث نزول عيسى عليه الصلاه والسلام بعده چې حدیث کې غراغه دي چې عيسى عليه الصلاه والسلام با رسول ورغوس کیږي نو موږ وایو چې قلنا موږ وایو نعم او ټیک دا خبره غوډي صحیح ده لكنه يتابع محمد صلى الله عليه وسلم لیکن دا د عيسى عليه الصلاه والسلام د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي ولې لأن شريعته قد نسخت ذکر اغاز عيسى عليه الصلاه والسلام هغه شریعت منسوخ کړی شوی دی فلا يكون اليه وحي نه دا به وای ناراضي ونسب الاحکام او دا شان احکام دا به هم ناراضي بابانه مطلب دا کنه چې احکام دا به هم هغه مقرر کړي بل يكون خلیفہ او دا کې ونسب الاحکام کې په دې باندې اعتراض دار چې د عيسى عليه السلام مړ شي جزيه به خلکو نه ختمه بنو نو ته کوی چې لکه دا خو احکام باندې نافذ کړي نو مته دا جزيه قبل اول دا به داغه د وخت پورې یان دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دین سره دا ثابت تا چې دا جزيه قبل اول ولادت عیسی علیه الصلاۃ والسلام د نزول پورې شکر حضرت عیسی علیه السلام راغی جزيه ولاونه ختم شي نه دا په دې باندې چې حضرت عیسی علیه السلام نه حکم نازل کو بلکې دا د مخکې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دین کې بل يكون خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلکې دا بنایب خلیفہ به رسول الله ثم الاصح دی وای دا بیا صحیح خبره ده دا د عقلی خبره ده عقلی او دا موږ چې دا عقلی خبر نه ده نقلی دي ثم الاصح بیا دا صحیح خبره ده ان يصلي بالناس چې د عیسی علی السلام خلق د مونږ کوي و يؤمهم او تابعداري وکي امامتي وکي د خلق ويقتدي به المهدي او اقتداء وکي د مهدي لانه افضل لکه چې د عیسی علی السلام افضل له فامامته اولاد امامت دا سره اولاد خدا خبره چې کنه دا دی وای لاندې وګوره په امامته اولاد ما په کتاب کې فدق نه لاندې اشیره وای هذا التصحيح نظر وای دی و چې دا امامت د عیسی علیه السلام اولاد په دې کې نظر دی وكذا في دليل ان المعتمد في امثاله النقل لا العقل لك بديق اسمه خبرك نقلي دليل شديد عقلي دليل بغي چليږي وعن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق چې همیشه به زماده امت جنگ بکې په حق باندې ظاهرین غالب د قیامت ورځې پورې فينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام فيقول اميرهم تعالى صل لنا راشد موږ د پاره مونږ وکا امام مهدي ورته چې راشد موږ د پاره مونږ وکا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء بعض سره په بعض باندې عمره دي تقریمه الله هذه الامه چې الله تعالی دې امت لا عزت ور کړی دی ورواه مسلم وفي حديث آخر يقول المهدي تقدم فصل بالناس راش خلقنا منذ وقع ويقول عيسى عليه الصلاة والسلام إنما أقيمت الصلاة لك منذ استاذ بارا قائم شوية فيصلي خلف رجل من ولدي رواه الطبراني وعن ابي سعيد مرفوعا منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه مرفوعا يا عباس ان الله تعالى ابتدى هذا الامر به وسيختم بغلام من ولدك يملأه عدلا كما منئت جورا وهو الذي يصلي بعيسى ندي آیتونو ندي روایتونو دا معلومیږي چې حضرت عیسی علیه السلام مقتدی او حضرت امام مهدی چې دا او کم چې مصنف دا خبره کړی دا نو دا عقل لیدل استعمال کړل او په دې کې عقل نه چلیږي لکه په دې خبره باندې پوښوي دا ما دې راغنه وی دا شي نه وي تاسو په کتاب کې ګورئ راغورئ وقد روي بیان عددهم في بعض الاحاديث وذلك نه دا خبره کوي چې دا انبیا ټوټل جنین دا سونه دي کنه نو انبیا د دې صحیح اعلان الله تعالی ته معلوم دي په دې کې بعض روایتو کې خبر احاد کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پوښ کړو چې پیغمبران سونه دي نو به یو روایت کې 1,24,000 دي په بل روایت کې 2,24,000 دي پوښوي 1,24,000 یا په بل روایت کې 2,24,000 خود دې صحیح تعداد الله تعالی ته معلوم دي نو لہذا ته بده شوی چې الله تعالی طرف سونه پیغمبران راغلي دي هغه په خپل وخت کې برحق او زمون په ټول باندې ایمان دي ځکه کته 1,24,000 دي هغه 1,25,000 ته چې په 1,24,000 پیغمبرانو ایمان دي او هغه 1,25,000 نو په 1,000 کې په ایمان نه نو او کته 1,24,000 باندې ایمان دي او په حقیقت هغه 1,30,000 نو په 1,000 په ایمان نه نو ته به چې الله تعالی طرف نه څومره هم دي نو باندې ایمان نه وړي او دا الله تعالی وي ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ګورئ
وقد روي بيان عادتهم او ليس روايه بشيء بيان عادتهم في بعض الاحاديث وبعض احاديث على ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الانبياء يا پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه د انبیاء او د عادت په اړه کې تاسو وکړل شو فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوال 100,000 او 1,24,000 دي وفي روايه 100,024,000 جو 2,24,000 دي والاولى غره خبر دارا الله يقتصر على عدد في التسميه چې په تسمیه کې بنو بیانولو کې په عدد باندې اکتفا ونکړل شي ولې فقد قال الله تعالى الله تعالی فرمایلی منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك چې باز دې پیغمبرانو هغه دي چې مونږ بیان کړی پتا باندې او باز دې هغه دي چې مونږ نه بیان کړی پتا باندې ولا يؤمن او امن نکولې کیږي او په امن نکولې کیږي مطلب په امن دې خبر نه کیږي په ذکر العدد په ذکر کول عادت کې ايدخل فيهم من ليس منهم چې داخل کړي شي په دې کې هغه څوک چې دې نه دي کده 1,24,000 دي او په حقیقت کې 1,20,000 نو 4,000 دې بغیر ځان داخل کړي ان ذکر عدد کچری ذکر کړل شي عدد اکثر د دې عددنا او یخرج منهم من هو فيهم یا اوزید دین هغه څوک چې کم پدې کړي لکه ته چې 1,24,000 دی واغه 1,10,000 ان ذکر اقل من عدد يعني ان خبر الواحد يعني خبر واحد چې على تقدير اجتماعي په دې چې مشتمل په ټولو شرایطو مذکوره په ټولو شرایط هغه شرایط کم چې ذکر کړل شي په اصول فقه کې لا يفيد الا ظن دا خبر واحد فائدہ نه ورکوي مګر ظن ولا عبره بالظن في باب الاعتقاد او په اعتقادیاتو کې ظنی دلیل دې نه فائدہ نه ورکوي بلکې بری قطعي فائدہ ورکوي او قطعي دلیل په دې کې شته نه یره په دې خبر پوه شئ خصوصا اذا اشتمل على اختلاف الروايه وخاص کر باغ وقت ذکر دا مشتمل په اختلاف الروايات باندې وكان القول بموجبه او قول بموجب دني باندې مما يفضي الى مخالفه ظاهر الكتاب شغاب بوتل کوي ظاهر مخالفت ظاهر کتاب کا وان بعض الانبياء جو بعض انبیاء کرام لم يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم دری تذکرہ نہ رکھلا شی نبی علیہ السلام تا ويحتمل مخالفه الواقع احتمال لري د واقع د خلاف وهو عد النبي من غير الانبياء اشمارل دی نبی دی د غیر انبیاء او غیر النبي من الانبياء یا بغیر نبی به ته الانبیاء نو شماري بناء بریمانه على ان اسم العدد اسم خاص في مدلوله چې اسم عدد دا اسم خاص په خپل مدلول کې لا يحتمل زیاده او نقصان احتمال لا زیاده او نقصان لري دې مطلب دا دی وکتا تعداد وي 1,24,000 یا 2,24,000 نو عدد دا خو دا خاص وي دا احتمال لا زیاده د نقصان نه لري نو 1,24,000 باندې تا ایمان نوړو کې دې شي 1,25,000 کې دې شي 1,23,000 نو کې 1,25,000 نو په 1,000 په ایمان نه نوړو اګه 1,23,000 نو په زر دې پکې زر پکې پیغمبران نه دا پیغمبران کې داخل کړ نو لہذا وې دې ویل نه دی پکا چې خاص عدد مته نه وي چې 1,24,000 1,25,000 دا خبري وایي سره ثابت دي او په باب د اعتقاد کې خبري واحد نه چلیږي بلکې چې دا ځن فائدہ ورکړي د یقین فائدہ نه ورکړي وكلهم كانوا مخبرين او دا ټول چې دین خبر ورکوم کې د الله تعالی طرفنا مبلغین او تبلیغ ورکوم کې رسون کې د الله تعالی طرفنا لئن هذا معنی نبوت او رسالت صادقین دا ټول چې دا ټول پیغمبران دا رښتینیو ناصحین للخلق او ټول بندګانو د بار مخلوق لپاره خیر خوای کوم کیو لالا تبطل او دا ولدا مخبرین مبلغین صادقین ناصحین لالا تبطل فائده البعثه والرساله چې د بعثت او د رسالت هغه فائدہ باطل نشي وفي هذا اشاره بدی کی اشاره ده الى ان الانبياء معصومون عن الكذب چې انبیاء دا معصوم دي د کذب نه خادي ها ولې ډیری کی چلنه دا خو 15 منټ پاتې دي ونه ما و به دا لک د دون نه دي ورته خبره ده کنه څلور خبرې دي سره یو دادی چې پیغمبر په تبلیغ کې دروغ هیڅ کړی نشو ویل په تبلیغ یعنی کوم ذمہواری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حواله شوی دا هر پیغمبر د کوم خبره حواله شوی دا نو دا پیغمبر پر خپل دغه کې د سر نه اړو تکذیب کول نشي دویم کفر د نبینا د نبوت نه مخکې او د نبوت نه وروسته دا هم چرته صادر نه چرته نه صادر شوی واښوي د کفر نه مخکې د وحی نه مخکې او د وحی نه وروسته په دې خبره باندې اجماع ده دا چې د پیغمبر نه د نبوت نه مخکې او د نبوت نه وروسته د کفر نه صادر شوی واښوي باندې
ګورځ په خبره مونږ وکړې یو د تبلیغ یعنی پیغمبر علی السلام چې کوم ذمہواری ده هر پیغمبر چې کوم ذمہواری ده چې الله تعالی احکامات د الله تعالی په دګانو ده په صحیح طریقې سره رسول دغه خیر خوای کول په دې کې د هیڅ پیغمبر نه غلطي نه ده شوی. دویم نمبر کفر د وحی نه مخکې او د وحی نه وروسته د پیغمبر نه چرته هم نه شوی. دریم نمبر خبره ده چې لکه د کبایر او د صغائر صدور د کبایر او د صغائر نو پرې کې د یو خدا خبره راځي د نبی نه مخکې د نبوت نه مخکې کبایر د پیغمبر نه صادر شوی دی او کنه د ورسره د کبایر صادر شوی دی کنه او دریم سلورمه خبره چې د نبوت نه مخکې د پیغمبر نه صغائر دا صادر شوی دی او کنه د صادر شوی نو دا کیسه په تبلیغ او د دې دا خو لکه دا خو د رسالت منافی دی دا خو نه آمدن او رسا وند نه نه شوی او کفر دین دا هم بلې پاک دی خو د نبوت نه ورستو د پیغمبر نه چرته هم کبیره ګناه نه صادر شوی د نبوت نه ورستو د پیغمبر نه چرته هم کبیره ګناه نه صادر شوی او په دې کې اختلاف چرند دا به یو قبیله حشویه اجرند دا به اختلاف کوي بیا دا په دلیل عقلی سره ثابت دی او په دلیل نقلی سره ثابت دی چې پیغمبر نه ورستو د نبوت نه ورستو د نه ګناه نه صادر شوی کبیره ګناه نه صادر شوی دا په عقل سره صادر دي او که په نقل سره صادر دي نو اشاعره وای چې دا په دغه باندې صادر دي په دلیل عقلی سره ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا معجزې ملو شوې دي دلیل دا ثابتېږي چې پیغمبر نه چرته هم ګناه چلندانه نه صادر شي بل دا ګناه چې نه کنه دا ګناکار کار دی دا ګناکار کار دی نو په پیغمبر په داغ باندې پیغمبر باندې ګناه د وجه نه داغ لګي لہذا د پیغمبر نه ګناه چلندانه نه صادر شي او دلیل نقلی یعنی په دې سره اجماع او حدیثو کې چې پیغمبر نو ورسره ګناه نه کوي پوه شو به معنی بیا د نبوت نو ورسره د نبوت نه مخکې د پیغمبر نه صغیره ګناه صادری کې په دې باندې سره غنښت نه خو د صغیره ګناه د پیغمبر نه صادر شوی چې هغه په خصالت او په رضالت باندې دلالت کوي لکه یو ډوړی پټول لچانا یا یو وربش پټول د څه ګناه د پیغمبر نه چاته ځکه دا کمزوروالی دلیل دی پوه شو به باندې او دغه شانتي د ګناه د دغه ورستو د څه ګناه چې هغه د پیغمبر نه چرنده د صغیره ګناه د پیغمبر نه د نبوت نه ورستو صادری کیږي او د څه ګناه نه صادری کیږي چې هغه دغه خبره د شرم ګناه نه صادر دي یا دا چې پیغمبر نه چرته ورکوټه ګناه شوی دی نه هغه ورکوټه ګناه یا خلاف اولا کار دي شوی دی خو دې په خپل غلطۍ باندې برقرار نه پاتې کړل شوی بلکې د پدې باندې تنبیه ورکړل شوی چې دا کار غلط دی او شیعاګان چې دي ناغه وای چې د پیغمبر نه ودنه ورکوټه ګناه صادر شوی نه لوی ګناه صادر شوی دی نه د نبوت نه مخکې صادر شوی دی نه د نبوت نه وروسته صادر شوی دی وای دا شیعاګان هم د پیغمبرانو مبارک یو طرف ته دا عقیده ده او بل طرف ته تقیه ثابت دی تقیه دا معنا چې دوی کته باندې زور وکړل شو اقرا وکړل شو نو ته به کفر کوا پس سره هم کفر کول شي او په خپل سره هم کفر کول شي د خپل جعفر صادق لپاره دا د نسبت کوي وګورئ دې دا وفي هذا الاشاره الى انبياء ان الانبياء معصومون عن الكذب چې پیغمبران دا معصوم دي د دروغونه خصوصا فيما يتعلق بامر الشرائع خصوصا په کارونو کې کم چې د شریعت سره متعلق دي وتبلیغ الاحکام د احکام د رسول سره متعلق دي او ارشاد الامه او د امت رهنمایي سره چې کوم متعلق دي نو بای کې لدنه ګناه نه کیږي اما عمدا فبالاجماع واما سامون فعند الاكثرين یعنی عمدن ګناه کو دي عمدن کو دروغ کو دي سره نه چیږي او سامون د اکثر په معنی وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل او د پیغمبران د ټولو ګناهونو پاک دي او پاک نه دي د نبوت نه مخکې د نبوت نه ورستو نو بلې خبره کې تفصیل له او انه معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالاجماع چې کفر یو ګناه کو کفر دی کنه د کفر د ګناه ټول لغټه درجه کفر دی نو کفر خو د نبی نه مخکې د نبوت نه مخکې او د نبوت نه ورستو د پیغمبر نه صادریږي بالاجماع په دې خبره باندې اجماع ده وس کبیره ګناهونه یا کبیره ګناهونه د دې دوه د نبوت نه مخکې د نبوت نه ورستو او صغیره ګناهونه نبوت نه مخکې نبوت نه ورستو وکذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور او دا رنګه د جمهور علما کرام په نسبت باندې د نبی نه یو ګناه په قصدن چرندانه صادر کیږي خلافا للحشویه حشو جننه دا با خراسان کې یو بسیط د غینم دی دا دوی چې دا حشویه ورته ځکه وای کنه چې دا چې سم چلنده ډکړل شوی دی
او دغه حشاد نسبت شوی د خراسان کې دی او دغه نسبت ده او دوه په حلقه کې یو ګډ طرف ته بناسو یا دغه حسن بصری رحمت الله علیه کوم حلقه چوا نو پای کې به دغه د ناسو یو ګډ ته بناسو نو دوی ته حشو ویل کېږي حشو چې دا یو طرف ته دي لکه پوه شو یو جنډې د دند لپاره د کړو چې دا کړو دوی دغه مذهب روکړو نو دوی سوای چې د دې پیغمبر نه ګناه چې دا ورسو د کبیره ګناه د پیغمبر نه صادره دي وانما الخلاف وبدی کو اختلاف نشي پیغمبر نه ګناه صادره دي چې کنه وبدی کې اختلاف ده چې د پیغمبر نه کبیره ګناه نشي صادره دي دا په دلیل عقلی سره ثابت ده که په دلیل نقلی سره ثابت ده وانما الخلاف في ان امتناعه چې دلیل منع کېدل دا په دلیل سمعي سره دي دلیل سمعي یعنی دلیل نقلی سره او العقل یا په عقل سره دي واما سهوا او دغه چې کوم دي کنه کبیره ګناه سهوا دا اکثر علماء کرام باندې پیغمبرنا اکثر نه رکھيږي واما الصغائر او صغائر ګناه فيجوز عمدا عند الجمهور دا جائز دي عمدا د جمهور باندې خلاف للجبائي واتباعه امام جبائي او دا اتباع دي ناغه په خبره کې خلاف کوي چې پیغمبرنا عمدا صغيره ګناه نشي صادره ويجوز سهوا بالاتفاق او سهوا کو بالاتفاق دي الا ما يدل على القصه مگر داسې ګناه او صغيره ګناه چې هغه په رضالت په خصاصت په کمزوروالی باندې دلالت کوي بس په کوالی باندې دلالت کوي نو پیغمبر نه نشته سره ده لکه سرقه لقمه لکه یو وړې روټي پټول والتطفيف بحبه یا په یو دانه کې کمی کول لكن المحققين اشترطوا لیکن محققین شرط لګول دي اينبهوا عليه چې د پیغمبر نه ګناه صادر شي د تنبيه کولای کی په دې باندې فینتهوا عنه دې منګي راګینا هذا كله بعد الوحي واذا طول د وحي نو رسول یې صغیره ګناه کبیره ګناه د وحي نو رسول بری کې اختلاف ده واما قبله فلا دلیل على امتناع صدور الكبيره او یک دا نبوت نه مخکې دي نو بری کې دا د کبیره په صادرېدونه سمومانات نشته ده وذهب المعتزله الى امتناعها معتزله وی چې د نبینا د نبوت نه مخکې نه صغیره ګناه نه کبیره ګناه صادرې دي شي لانها توجب النفرة العمانيه عن اتباع زکه چې دا واجبوي هغه نفرت کم چې د اتباع نه بیا منکون کې اې دوی کنه نبوت نه مخکې ګناه صادر شو نو خلک ورته بیا پیغور کې چلګه دا غنی چې لاول دي دا ګناه کوم دا ګناه دي کوم فتفوت مصلحه البعثه نو د بعثت چې کوم مصلحت ته او بفوت شي والحق حق دار منع ما يوجب النفره چې کوم کارونه د سی وی کنه چې هغه نفرت واجبوي نه د پیغمبر نه نشي ساتل دي كعهر الامهات لکه د موریانه د موریانو زنا کول چې دا زناکاری د موریانه والفجور یا نور نافرمانیه والصغائر الداله على الخصه یا هغه صغیره ګناهونه چې دلالت په خاصت او پر رضالت باندې هغه پوه شو باندې ومنعت الشيعه او شیعاګان سوي وای شیعاګانو منع کړی دي صدور صغیره والکبیره قبل الوحي وبعده وای دوی د نبوت نه مکه او رسو او د وحي نه مکه رسو صغیره ګناه کبیره ګناه ټول منع کړی دي لكنهم جوزوا اظهار الكفر تقيه وای بیا هم لکه د تقیه لپاره د کفر اظهار جایز کړی دی تقیه دغه واقعده ده کنه چې رته باندې لکه د دشمن یې را باندې راشي نو ته د خپل دغه کول شي د خپل ایمان نه بیا اورېدې شي واښو به معنی او دا و چې د حضرت علي د اولاد نه جعفر صادق نه هغه نه دا ساجل شي او دا عقیده غلطه نه لکه پوښښ په دې خبره باندې یو خلک نن سبق کې منغه خو یو خبره دا وکړه لګنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت اخري نبی دی دا نو دنیا ته بل نبی راتو علي صدقه چې الله تعالی وي وما ارسلناک الا کافه للناس بل منغه دا وی چې پیغمبران ټوټل څونه دي دا صحیح یاد دی الله تعالی ته باندې کوته دا خبره کې چې رسول الله پیغمبران دي دا یې ټول باندې زمونږ یقین دی تعداد چرنده وګینه ځکه که تعداد ته وي پیغمبران باندې په پیغمبرانو کو داخل شي او یا پیغمبران د شمار نه کوزي تعداد دا باندې بیا موږ دا وی چې پیغمبران د ګنا نه محفوظ دي که محفوظ دي نو موږ وایو چې کفر نه محفوظ دي یا کم کار ته دا حواله شوی دی پای کې د دروغ او د دین نه محفوظ دي په دې باندې خو اجماع ده او کبیره ګناهونه او صغیره ګناهونه نو کبیره ګناه د نبوت نه مخکې په دې باندې طریقو خو صدقه نشته او د نبوت نه وروسته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه سهون کبیره ګناه کی ولکه قصدن دا نه کبیره ګناه نه لري شوی د اهل سنت والجماعت د عقیده ده او دغه دي کنه ورکوټه ګناه صغیره ګناه د نبوت نه بعد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سهون خو بل اتفاق جایز دي او دغه چې نه ده د اکثر علما کرام باندې نه دا هم ثابت دي ولکه پیغمبر نه کچته ګناه لاول حقیقي نه کو شي دیمو ناغه چته د سي ګناه نه ک خلاف اولا کار او شي نه الله پاک هغه ته دا کوي تنبیه کوي په خبره باندې چیرې دا خبره غلطه نه دا غي نه منشي
او هم په دې خبره باندې عقیده چې انبیا ټول معصوم دي د ګنا نه پوه شئ او د نبوت نه مخکې دا د ممتنع نه کېدې چې دا نه کبیره ګنا دا صغیره ګنا ته دا خود چې ګنا ته نشي صادره دي د نبوت نه مخکې چا پر رضالت دلالت کوي یا په خصاصت یا په کمزوروالی یا د په نسب او په دې باندې او معتزله وایي چې مکه ته هم نشي د څه ګنا چې د نمک د نبوت نمک ګنا نشي صادره دي ځکه چې دا بیا نفرت پیدا کوي پوه شئ او شیعاګان و چې نه ته ورکوټه ګنا نه لوی ګنا نه نبوت نمک نه نبوت نه صادر کیږي موږ چې لکه هم دا خبره کوم تقیه جایز غنئ ځان